نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نن بونګه د حقوق الله بارک خبره کوم وای شي حقوق حق د الله. حقوق الله مطلب څه دی؟ حق د الله چې الله په موږ باندې حق څه دی او دا ډېر زیات ضروري خبره ده. ولې کوم په دنیا کې وګورو کنه هر کس چې دی هغه د خپل حق چې دی نو مطالبه کوي چې زما مال خپل حق ماته ملو شي، ماته خپل حق ملو شي. پوه شوې که هغه باچا دی نو د خپل ماتحتونه دا مطالبه کوي چې ماته خپل حق ملو شي. که ماتحت دی نو هغه د خپل باچا نه استاد دی نو شاګردان دي د استادانو نه چې موږ ته خپل حق ملو شي. هر طرف ته موږ وګورو کنه کو غلام دی نو د آقا نه آقا دی د غلام نه، مرګري د مرګري نه، مور او پلار د بچو نه، بچي د مور او پلار نه. پوه شوې دا ټول وایي چې ما حق راکړه، ما حق مال راکړه. خو موږ دا سوچ چې نه دی کړی چې په موږ باندې د چا حق دی د ټول نه سیوا هغه څوک دی او هغه څه حقوق دي. نن به موږ د الله پاک چې موږ باندې کوم حقوق دي هغه به پېژنو او چې علم را تراشي نو د هغې نه بعد بیا به عمل کوو. ولې چې چاته څه پته نه وي نو په هغه باندې هغه به عمل کوي. مثلا چا ته پته نه ده چې لمونځ چې دی نو فرض دی، 5 وخته لمونځونه فرض دي، دا چا ته پته نه وي نو هغه 5 وخته لمونځ څوک دي. خو لمبې به علم به زده کوي. پوه شوې بیا به د هغې نه بعد په هغې باندې څه کوي؟ عمل کوي. نو نن به موږ حقوق الله باره کې وایو. وته حقوق الله مطلب څه دی؟ د حقوق الله نه هغه خبرې یا هغه کارونه مراد دي چې کوم د الله پاک د خاطره په انسان باندې واجب شوي دي. پوه شولې لکه ټول لمبې حق په انسان باندې د الله پاک څه دی چې مونږ دا وپېژنو چې د عبادت لایق صرف او صرف الله دی. دا هغه سره هېڅوک شریک نشته. په عبادت کې مونږ الله پاک سره هېڅوک شریک نه جوړوي. لمبې حق دا مونږ باندې دا کشان الله پاک خالق چې پیدایش څوک پیدا کول والا دا څوک دی؟ الله. او مالک او رازق او رزق ورکول والا څوک دی؟ الله. موږ رزق څوک راکوي؟ ټیک ده زموږ هغه مشران د رزق انتظام کې خو د رزق انتظام د رزق اسباب لکي دا څوک دي؟ دا او د الله حقوق نو بیا د دې دا ولې پیژندل پکار دي؟ بتی وځي په دې یو مشوره کې نه بل شي دا کسان دي کله شکل راځي کې بل او هغه کې بیا د ټول ماشره بلک وخت صورت نه کړی کوئی او دا کسان چې بیا د اوریدلو طاقت راکړي د لیدلو او د کوئی عقل او شعور ځوان راکړي په دین باندې پورا عمل کوي. الله پاک راکړي عمل کوي نو الله پاک پتا د دنیا او بیا د ټول دنیا چې موږ د ښکاری دا ټول الله پاک د انسانانو لپاره په دین شریعت باندې عمل کړي. هغه الله پاک ټول کائنات چې نور د دنیا د غلامینا د خلکو د غلامینا ځان خلاصول واحد ذریعہ واحد لار ده کې دا ټول چې زموږ د پیدې کې زموږ عمل کار کې لګیا دي زموږ د پیدې باندې پورا عمل کوئی شي. وس الله پاک خدا هر څومره لپاره پیدا کړی دا ټول کائنات د انسان لپاره مسلمان لپاره پیدا کړی دي. وس دا دان الله پاک تنظیم کول نه اته ته دا اته هونه کو سره لپاره کړی دي. د دې لپاره کړی چې انسان نه پاو د انسان او پیدا چلیږي او انسان بیا څه کوي؟ عبادت کوي. ولې چې الله فرمایي ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. چې ما الله پاک فرمایي چې ما انسانان او جنات دې لپاره پیدا کړی دي چې زما عبادت وکړي. دا د پرونه پیدا کړی چې دنیا ته لاړ شي، دنیا کې
خپل مرضی من منشا کوي نه، بلکې زما عبادت کوي، بل چا عبادت با نه کوي، بل چا تبصر نه خطا کوي، بل چا نه غواړي نه چې غواړي نه زما نه بس غواړي، دوا کوي زما نه صرف عبادت کې زما به عبادت کوي. تاسو پوه شئ. وس الله پاک د دانه انسانانو تقاضا سره چې انسان په ځمکه باندې د الله پاک بندګي وکړي. پوه شئ. او د بندا د حیثیت په جمانه الله پاک عموما د حقوق واجب شوي دي. پوه شئ. وس تاسو یو کس خو کی دا هغه خطه بیا منې کوي، هغه سره بیا ته کوشش کوي چې زه خو کما دا خشان الله پاک عموما څه کړی دي، احسانات انعامات راغلي کړی دي. وس هغه انعامات تقاضا ده چې مونږه الله پاک بندګي وکړو، دا حقوق چې دي نو هغه ادا کړو. وسنګ تاسو مو چې الله پاک سره شریک نه جوړول، په الله پاک باندې ایمان راوړل، الله پاک یو منستل، او بل حق څه دی د الله پاک عبادت کول. دا هغه نه علاوه بل چا عبادت نه کول. عبادت کې هر سره راځي، مونږ راځي، روزه، زکات، دا هر سره راځي، عبادت کوي. پوه شئ. بل حق دان دی چې موږ د الله پاک شکر ادا کړو چې کوم نعمتونه راکړي دي، چې د دې موږ شکر ادا کړو. پیغمبر اسلام فرمایي کړه چې د الله پاک سره محبت کوئ. ولې کوئ؟ ځکه چې الله پاک تاسو له نعمتونه عطا کړي درکړي. پوهیږئ. او دا هغه بیا هغه نعمتونه چې نه د زړه نه اقرار وکړو، دا نه چې صرف په ژبه باندې په زړه کې شکر ادا کوو، بلکې په ژبه باندې اقرار وکړو چې الله پاک مونږ دا نعمتونه راکړي، سترګې راکړي، غوږونه راکړي، پوزه صحت راله برابر راکړي. پوه شئ. او هیڅ تکلیف را باندې نشته. دا څه دی د الله پاک پرې باندې شکر ادا کوو. او د شکر غاټه درجه بیا څه ده؟ هغه دا چې موږ الله پاک عبادت یو کس شکر ادا کوو، سبحان الله الحمدلله وایم، دا شکر دی. خو غاټه درجه سره چې ته د الله پاک د منشا زندگی تیر کړې، دا شکر دی. پس د باندې اوس مثلا یو کس روټه وکړي یا د نعمتونو ته خیال شي او سبحان الله الحمدلله دا وایي، ټیک دی. خو غټ مقصد دی چې الله پاک عبادت وکړو، په الله پاک په سمانه خوشاليږي چې موږ هغه وکړو. او دا د الله حق دی کنه. تاسو مخکې ما وایي دا د الله حق ته چې کوم ضرورتونه دي هغه موږ څه کول چا نه غواړو، الله نه غواړو. الله پاک نه علاوه دې چا د پاره چا نه غواړو. او د الله پاک په غوښتلو باندې خوشاليږي. نور یو انسان دی کنه، هغه نه ته یو رسو غواړي، بل رسو غواړي، بیا بل څه ته انکار ورکوي. او الله پاک دې خوشاليږي. او د مشکلاتو او د کم ضرورتونو پوره کول والا څوک دی؟ صرف هغه الله. نور هیڅ څوک دنیا کې نشته، نه په آخر کې، بلکې څوک دی صرف الله دی. موږ خلکو انسانان مخ ته خپل فریادونه وکړو، دا خپل فریادونه موږ چاته کیږو؟ الله ته کیږو، الله ته فریاد وکړو. پوه شئ. موږ الله ته په مانځ کې ودرېږو، په دوا کې بیا څه واړو، دوا کې بیا الله پاک ته فریاد وکړو چې الله ما ته دا مصیبت دی، دا پریشانی ده، دې پلان کې را سره داسې وکړل، پلان کې را داسې وکړل، یا مثلا هر څنګه چې نه فریادونه دي موږ صرف چاته کیږو؟ الله ته دې الله ته خوشالي. انسان ته انساني ځان نه کار کوي. پوه شئ. وته د نفع او نقصان تاسو مسعود مالک څوک دی؟ صرف الله دی. او دا قشان د ژوندۍ د مرګ دغه پلاس کې دا غم خوشالي دغه پلاس کې نه بیا موږ بل چاته ولې، بلکې چاته به کو سوال مینته الله ته وکړو. پوه شئ. اوس موږ څه پکار دي چې موږ د الله پاک نه علاوه هیڅوک د نفع او نقصان مالک نه ګڼو، او د الله نه علاوه بل چا نه لري. او د ټول چې کوم امیدونه دي دا دغه الله پاک سره وابسته کو، او د هغه باندې په الله باندې بروسو. پوه شئ. و د چا نه لري دا نه چې ته مثلا وای چې د استاد نه لريږم، مثلا یو کس چې د استاد نه لريږي، د استاد مخه دا د ادبي کوي نه، د استاد نه د چا نه په دنیا کې نه لريږي، خو د استادانو د مشرانو د دې بس کې قدر کوي، خیال به ساتي، ادب احترام دی. پوه شئ. ودا څه خبره دا د الله پاک حقوق دي، په دا لمبه پیجندل، یادول، او بیا په دې معنی
عمل کول الله دې مان توفیق راکړي او تاسو